محترمو کتونکو همدم ټي وي سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ خپرونه کې موجود یم ډسټرکټ سوات کې فیضاګټ سیمه کې کوم چې د فیضاګټ پارک دی بالکل د سیند چې کوم د دریای سوات دی د هغې په کناره باندې واقع دی. یقینا ډېر زړه راښکونکې نظارې دي. نو موږ سره اوسېږئ ننني پروګرام کې به زه تاسو ته ښیم د فیضاګټ دغه ښایسته او ښکلې نظارې او دې سره سره به د خلکو نوم چې تپوسونه وکړو چې د فیضاګټ په حوالې سره څه موقف علیکم سلام. حاجي ستاسو نوم؟ یعقوب خان. کوم ځای سره ستاسو تعلق دی؟ بډګرام کوټګرام. دلته څه کوئ نن دلته موجود یې څه کوئ؟ دلته نن هسې انجوای له چکر له راغلي یو جي. سبق وایي؟ او جي. څویم کې؟ فرسټ ایئر. نن دلته فیضاګټ ته چکر له راغلي؟ او جي. نو څه محسوس وی فیضاګټ کې نن ولاړې؟ فیضاګټ خو زما ډېر خوښ شي چې ډېر لکه په اول ځل راغلی نن اول ځل دی او دا ځای رامن اشنا ولګېد لکه ډېر ښایسته رامن ولګېد ډېر انجوای لکه موږ وکړه. نو څه پیغام ورکړی چې یاره ته به اول ځل لالې فیضاګټ کې تاسو محسوس کړه چې نور هم ستا ملګري راشي څه به وایې همدم ټي وي په سکرین باندې؟ جی دا زه خلکو خپل مرګورو ته به دا وایم چې زه په اول ځل راغلی یم ما له خو ډېره انجوای ما وکړه ډېره مزه یې راکړه. دغه مې چې فیضاګټ ته څوک نه راغلي هغوی دې هم راشي انجوای دې وکړي ډېر ښایسته. بس خوښ شو فیضاګټ ته خوښ شو که نه؟ خوښ مې شو. خپلو ملګرو ته هم څه ووایه که نه چې یاره فیضاګټ ته راشي که نه؟ فیضاګټ ته دې راشي او خپل انجوای دې وکړي. نو فیضاګټ ته خو زه ډېرې پیرې مخکې تللی راغلی یم خو دا ځل زه تقریبا څه پنځه میاشتې ما ویستې بار په کراچۍ کې او اوس چې راغلم ملګري راغلي او د دوی سره نو لکه ډېره زیاته ښه محسوسوم او ډېر زیات خوشحاله یم. مطلب تاسو کراچۍ کې 5 میاشتې تېره کړې د هغې نه خو به فیضاګټ تاسو ته ښه محسوسېږي که نه؟ دا مخکې نه خو ډېر زیات ښه محسوسېږي ډېر وخت بعد راغلم تقریبا په 5 میاشتې. کوم ځای سره دی؟ دیر تیمرګري سره دی. دیر تیمرګره. نن فیضاګټ کې څه کوئ؟ بس فیضاګټ راغلو په چکر باندې ملګرو ویلي چې چکر لګو. سوات ته ځو؟ سوات ته ځو. نو سوات ته خو راغلی بیا فیضاګټ ته راغلی څه محسوسوئ؟ سوات ته څنګه محسوس شو څنګه ولګېد؟ بس انجوای مې وکړه او ډېره مزه مې ترې واخیسته او ډېره مزه یې وکړله. سوات چې څومره مشهور دی ښایست کې هغه ښایست تاسو دلته ومونده که نه؟ ماشاءالله خو ټولې دنیا ته پته ده چې سوات څومره ښکلی دی او څومره ښه خلک یې دی او نو متاثر کوم چې مونږ ګوري مونږ برداشت کوي او زه به ورته اخرنی شعر په اخره کې ووایم وایي ته به څو پورې سیالي را سره وکړې او لیونی یم ټول دیر
جی قدرمنو کتونکو تاسو کتل د فیضاګټ سوات دغه ښایسته ښایسته نظارې یقینا زړه راښکونکي مناظر د زړه مې نه غواړي چې دې ځای نه لاړ شم. یقینا ډېر زیات ښایسته علاقه ده. بیا سوات خو د ښایست هېڅ کمی نشته. دریای سوات سره لګېدلې دغه د فیضاګټ سیمه خپل حسن مثال په خپله دی. نو دغه پروګرام زموږ اختتام ته رسي. اخلم به تاسو نه اجازت، خپل کوربه شفیع الله له ورکړي اجازت ته. لوی الله په امان.